د بې پولې خبریالانو نړیوال سازمان RSF پاکستان کې د خبریالانو د حقونو دپاره کوونکي فریډم نیټورک د خبریالانو تنظیمونو او پریس کلبونو په سیاسي ګوندونو غږ کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د اظهار رایې ازادۍ او خبریالانو تحفظ یقیني کړي. RSF او فریډم نیټورک ویلي چې پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې د خبریالانو د وژنو په 4% قضیو کې تورنو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. RSF فریډم نیټورک پاکستان کې پریس کلبونه او د خبریالانو تنظیمونو په سیاسي ګوندونو غږ کړي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپل منشور کې د اظهار رایې ازادي او خبریالانو د ساتنې عزم څرګند کړي. فریډم نیټورک ورکړی شوی بیان کې ویلي چې پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې خبریالانو ته ورپې خطرې سیوا کیږي او د وړاندې په پرتله حالات نور زیات خراب شوي دي. بیان کې ویل شوی چې رسنو کې کارکونکو د هغو د مرسیالو په ضد جرمونو کې ککړو ته استثناء د زیات اندېښنې وړ ده او خبریالان نور د سختو خطرو سره مخ کوي او دا کار د پاکستان ولس د پوهې او معلوماتو ته د رسایۍ څخه محرومه کوي. کوم دوه بنیادي حقونه چې د پاکستان آئین ورکړي دي. RSF د سویلي ایسیا څانګې ویلي چې د انتخاباتو په مخال د خبریالانو او رسنو د ازادۍ او ساتنې کار د سیاسي ګوندونو په لاس کې دی او سیاسي ګوندونه دي د خبریالانو تحفظ لپاره د قانون سازۍ لارې ولټوي. د خبریالانو کلبونو، تنظیمونو او سازمانونو په وړاندیزونو د عمل کولو لپاره د ژمنې وکړي. پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن د خلقبندیان ابتدایي فهرست جاری کړي او اعلان یې کړی چې 2023 پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن د خلقبندیان ابتدایي فهرست جاری کړي او اعلان یې کړی چې 2023 کال د جنوري په وروستۍ هفته کې به انتخابات کولی شي. د خبریالانو د حقونو او د رسنو د آزادېدو دپاره کارکوونکي ځایي او نړیوال تنظیمونه وایي چې پاکستان کې خبریالان د خطرو سره مخ دي او رسنۍ د فشار لاندې ساتل کیږي. حکومتونه وخت په وخت د خبریالانو د ساتنې او آزادو رسنو دعوه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي هم په رسلو کې ویلي چې انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته په رسنو کې یو شان موقع ورکولی شي. رسنو ته به د بیان ازادي وي، خبریالان به معلوماتو ترلاسه کولو ته پوره رسایي لري. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.